جزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. 72 نمبر آیت ده سورة الفرقان. بلشتمن عمل کرو اللہ پاک بلا صفات پہنے کی پیدا کی تحجد من خود انشاءاللہ کو کنا طول کی کنا ماتا سنبھالے کہ ابن بیمارہ قصہ کرو کی اگر سرزان دیر شاہ نوکران ملی اور دیر شاہ اور سرا خادمان د نور وینځي سره نوکران دي لوی فوج ورسره روان دی د بادشاه وینځ روانه ده مالک ابن دینار په زړو شلېدلو جامو کې په لارې حوزې کې ولاړ دی د ملنګ په شان ښکاري فقیر په شان دی دا چې داسې پتلون مې نه ولیده ټول خلک ورته حیران دي چې حسن علوم الله ورکړی دی د وینځي نه ټول خلک یې ځان طرف ته بولی شي چې باچا خرڅې که نه دا د هغې عام قیمت دی چې د هغې ځانه دومره نوکران وینځي خدمتګاران لګي دومره د هغې خپل سیکیورټي ده د هغې به څه قیمت دی دا یو فقیر عام سړی دا خبره تپوس وکړي بلکل یو اپوزټ خبره ولګېده دی ودروه قافله ودروه تاسو د ملنګ سره خبره کوم فقیره تا څه ویل ما تپوس وکړه چې ستا مالک به تا خرڅوي که نه دا چې په شا واوښته چې داسې هم په دې دنیا کې څوک شته چې زما تپوس کولی شي اغوستو او بیا غټ غټ باچاهان زما تپوس نه شي کولی د اغوستلو ته خپل حالت ته وګوره د شکل ته دی ویمه یا زما تپوس دی نوکرانو ته دې ونیوئ ځان سره ګوزو څه دلګي به ورسره وکړو خبره یې کړې دې سره وکړو ټایم به دې پاس کړو هغوی چې ونیو دی دې ته ځان سره چې ما ته دا خو دی چېرته بهر خلک ورسره به ویل نوکرانو سره دا چې باچا خواله وه سلام کلام وشو ورته یو فقیر په لاره باندې روان و تپوس یې مانه وکړي چې دا ستا مالک به تا خرڅوي که نه هغه چې داسې تاو شو چې داسې څوک شته چې ستا تپوس کوي بیا دا خبره واورېده چې فقیر دی هغه چې غصه شو ډېر زیات وایي تا ځان سره راویستلو چې موږ څه باس باس کړی دی هغه وایي چې راویستی مې دی ته راوله هغه چې راویست مالک ابن دینار رحمه الله هغه د زمانې بزرګ دی لوی ولي الله انسان دی تاسو به نوم اورېدلی هر چا هغه کېناست دوی دواړه ناست دي دی وایي ښه ملنګه تا څه ویل وختي ما دې وینځي ته محبوبې ته نو دا تا سره موږ ما څه ګستاخي نه ده کړې خو دغه تپوس مې کړی دی چې ستا مالک به تا خرڅوي که نه د هغوی د دې مالک زه یم نو صحیح ده د هغوی که زه خرڅوم نو مالک ته یې اخیستی شي هغه ډېرې چل دی چې زه نه شم اخیستی دا وینځه د خرڅ شی دی که خرڅوي زه اخیستی شم نو هغوی بېرته ور وخندل که نه فلانه ناز یې وکړه نخرې وکړې وایي ښه ستا په خیال مې به د دې قیمت څه وي چې ته یې اخیستی شې ته ورته تیار یې د دې قیمت به څه وي زما په خیال مې د دې قیمت زما په نظم باندې د کجوري یوه بمبته وه د دې قیمت څه دی
کجوري دانه هم نو پکې هغه بمبه ته چې د هېڅ کار نه وي او دوی خو د سړی ته ټولونه دی چې دا ځان خپل وطن پاس کوي خطا دا قیمت څنګه متعین کړه دی دومره چې دومره د پرېښو مال زر د پرېښو د دې خو د دبې د چرچې دي زما د وینې دی خطا د کجوري یو بمبه ته قیمت کېښود باچا سلامت که تاسو خفه کېږئ نه سره ما نیم زه دې کې عیبونه دي که نو ځکه د دې دا قیمت وایم هغه وایي چې عیبونه دي په دې کې اورم تا ته زما د وینځه عیبونه څه معلوم دي ما د زه یې وایم که نه زه مخامخ کوم ته دې نه اورې دا به مې ویلي که نو پکې چې زه به خطا یم او که وپکې نو د عیبدار څیز خلک په کم قیمت نه اخلي نو هغې زما د وینځه څه عیبونه دي ما ته خو په تراوسه په دې کې یو عیب نه دی معلوم شي هغه باچا سلامت سترګې نه پټوه دې کې ډېر عیبونه دي او دا خبرې چې کوي نو الله پاک بل هغه کوم خپل د علم د نور او غروب جوړ کړی نو هغه هم ورو ورو په دومره اثر کوي په دې وینځې په دې مالک باندې د دې مالک ابن دینار هغه ورو ورو اثر کوي نو چې څه عیب دی په دې کې هغه نه عیب خو په دې کې دا دی چې دا مري وي څه چل کېږي مري ته پای دونه ده یا به نن یا به سبا یا به نصر ورسته یا به کال وروسته وي هېڅ ګارنټي نشته خو چې مرګ راغی خبره به ختمه شي وي دا خو ټول عیب خو دی که نه خو بل پکې څه عیب دی وي دا بوډۍ کېږي او دا چې بوډۍ شوه خوله کې یو غاښ نه و سترګې وروځې وغورځېده ویښته ټول سپین شو ملا یې ټیټه شوه نظر یې کمزوره شو په اوږدونو باندې درنه شو بیا به ډېرې دا دبدبنې دا کومه چې وسته وي نو ښه دغه هم صحیح ده چې دا که چېرته یو هفته ډېره نه لامبل وي د دې نه به بین خېږي سپږې پکې کېږي سر به د سپږو ډک کړي ترخکونو نه به بین خېږي یا داسې هم ده که چېرته ته نه وي او تا دا په بل چا باندې خرڅه کړه یا دنیا کې نه وي دا د بل ځای کې لاړه هم دقه شانې محبت به هغه سره کوي بې وفا به دی وفا پکې نشته خو چې چا سره وي چې د هغه سره ونه وي دا پکې نه دی خفه کېږم هم تا نه جوړه کېږم ته به پرې راځي بل څه تکلیف پرې راځي او دا خو پکې نه دی بیا خفه کېږم غسلخانې ته هم ځي داسې اسقاطات د دې نه بیږي پلیته ده پلیته دا به کجوري بمبه ته ټیم زیاته دی دا چې د څه عیبونه دي دا ټول چې بیان کړي چې نو تا ته داسې څوک وینځه معلومه ده باچا ورته وي تا ته داسې څوک وینځه معلومه ده چې هغه د دې عیبونو نه پاکه وي هغه یو ما ته معلومه ده ما سره شته معلومه نه ده ما سره شته ما ته وښیه دا ما سره داسې وینځه ده داسې وینځه چې هغه یوه خپله قچه ګوته نور ته راښکاره کړي نو نور به تک تور شي که چېرته هغې د خولې لاړې په سمندر کې وغورځولې په سمندر کې هغې ټوټو دا تمام تارو سمندرونه او تارخه سمندرونه چې دا به د ګبین نه زیات خواږه شي د هغې چې خپله متفقه درې په دې ځمکه باندې داسې وکړه هوا وله ورکړه د تمامه دنیا به د هغې نه معطره شي هغې باندې مرګ نه راځي په هغې بوډاوالی نه راځي هغې کې بې محبتي نشته هغه ستا ده همیشه دپاره ستا ده خپل محبت ته ته د هغې په زړه کې ویني چې شته همداسې داسې د جنت دغه حورو صفتونه چې ورته وکړو چې د مشکو د عنبرو نه جوړه ده هغه سپامنه کېږي نه لامبلو ته ضرورت نشته هغه وړوکې او دسماته نه کوي هغې په پوزه کې ګندګي نشته هغې په سترګو کې اوښکې نشته هغې غوږونه ستا نه دي هغې کې پکې وینه نشته سقاطب پکې نشته
بدن چې د مشکو د افران نه جوړ دی غوښې هډوکي دا نه دي او په ټولو نه غټه خبره ده چې د هغې دپاره مرګ نشته باچا خو پوه شو هغوی هم پوه شو چې دی بله معامله کوي د بل طرف ته ووت دا د دنیا نه خبرې نه کوي دا د آخرت خبرې کوي خو د هغه باندې هغه اثر چې په کوم انداز نه وشي نو دواړه رپېږي د وینز او مالک دواړه رپېږي دا مالک ورته وایي چې باچا حضرت وروسته به فقیر اوس حضرت شو که نه حضرت د دغه قیمت څه دی د دغه قیمت څه دی دا راته ووایه زما د خو څه شی دی بیا بمبته شو که نه خو دا ته چې کوم وایه تا سره چې کوم ده د دې قیمت څه دی هغه وایي دا د خدای ویډیا ده د خدای ویډیا ده د شپې په آخره حصه کې 2 رکعته لمونځ کول شپې په آخره حصه کې څه کوه 2 رکعته لمونځ کوه ځوان هغه به د شپې اکثره عبادت کوم به کوه تهجد له پاڅېده یوه شپه پاڅېده چې پاڅېده دغه شپه باندې دی خوب ویني خوب ویني جومات محراب چې دی هغه راوچاوده او د هغې نه حورې جنکۍ راوځولې کتی ورته سړی نه شي انتهایي حسینې جمیلې جنکۍ دي خو یوه پکې داسې ده داسې چې هغې ته هم سړی کتی نه شي په ټولو کې بدګوره چې د شکل نه یریږي سړی بلکل لکه د شیطانانو منحوس شکل ته راووت ټولې دغه خسته دي چې یوه پکې ده نوره انتهایي بد شکله ده پکې چې ده د هغه نه تپوس وکړو په دې خوب کې چې تاسو څوک یاست دا درسره څوک ده دا تاسو سره څنګه لګي ستاسو په ګروپ کې دا څنګه راغله هغه ورته وویل جنکۍ ورته وویل چې موږ ستا هغه تېروتې نورې شپې وو او دا ستا نننۍ شپه ده په کومه شپه چې د تهجد نه دي کړی دا هغه شپه ده شپې تېروځي موږ داسې به هره شپه دغسې بلاګانې نه کړي پوهېږئ که نه پوهېږئ خپلې شپې قیمتي په قیمتي څه پته لګي کله مرګ راځي د کال عمر اوږدې شپې دي غټې شپې دي هر څه پکې کېږي ستړی شي سړی کومه منډه پرېښوله ښه هغه مالک ابن دینار ورته وایي چې دا 2 رکعته لمونځ کوه بیا ورته نور د دین نصیحتونه ورته وکړه چې داسې کوئ داسې کوئ دنیا خو پاتې کېدونکې ده دې نه ولې دومره ناز کوئ تاسو له زوال دی د کوم څه چې تاسو له څومره مال دولت دی څومره چې دی دا تاسو دی له زوال دی زوال دا ختمېږي هغه باندې هغه خبره فورا دومره اثر وکړه هغه مینځ ته وایي چې ته ازاده یې ته د الله په نوم ازاد یې غلامان ټول یې ازاد کړه ختم یې کړه مال دولت راواغوسته ټول یې په هغو تقسیم کړه او دې وینځل یې ښه ډېر شی مال ورکړه او ځانه دې ورته یوه غټه کپړه پرته وه د سړی ډېره کپړه پرته وه هغه راواغوسته هغه ځان نه تاو کړه زه ځان د آخرت هم نه ګټم زه په دې دوکه کې پروت یم چې زه خوشحاله یم ما سره مال دی ما سره دومره دی دا خو ټول ختمېدونکی څیز دی همیشه او دایمي نعمت ولې نه خپلوم هغه ځان نه تاو کړه وینځي ورته وایي باچا سلامته زما چې څه خوشحالي وه هغه هم تا سره وه چې ته د هر څه ته خیر باد هر څه دې پرېښو زه په دنیا څه کوم ما هم پرېښي دي هر څه هغه هم پرېښو هغه هم ځان نه یو زړه کپړه تاو کړه د الله عبادت یې شروع کړه دواړه د وخت بزرګان جوړ شو الله اکبر کبیره تهجد به انشاءالله کوو که نه وکړو الله دې موږ تاسو ته توفیق راکړي نننی صفت چې ذکر کېږي ټول ختم ده نننی صفت چې ذکر کېږي نهم صفت دی او دا د الله د نیکانو خصوصي بندګانو صفت ذکر کېږي نهم هغه دا دی والذین هغه کسان لا یشهدون الزور نه حاضرېږي باطل څیز ته دروغ ته نه حاضرېږي وإذا مروا باللغو کله چې تیروزي په فضول کار باندې په لهو لعب باندې تیروزي مروا کراما تیروزي په عزت سره دروغ او باطل ته نه حاضرېږي ټولو کې زیات دروغ چې دی هغه شرک دی او کفر دی د هغه نه علاوه هر ګناه چې دی هغه دروغ دی هغه باطل دی یعنې د ګناهونه نه کوي او
دویم دا دی چې د ګناه مجلس ته نه ځي. نور خلک ګناهونه کوي، دی په دغسې مجلس کې نه کښېني. نور خلک غیبت کوي، دروغ وایي، تنګ ټکور دی، محفل دی، د ډول سورنا محفل دی، یا د ډرامو خاکو محفل دی، یا فلمونه دي. داسې مجلس ته دی نه حاضرېږي. دا د شرافت ته دی. او که چېرته بالاتفاق حقیقت کې دغه طرف ته خو یقیني طور د سره نه ځي، خو که چېرته اتفاقي په داسې مجلس باندې د ده تېروته راشي، په لاره روان وي، دی کې داسې مجلس دی، نو هغه ځای نه چې دی اوري نو په داسې عزت او په داسې دروندوالي په داسې شرافت باندې وړي چې د هغو نه ځان بلکل سایډ ته جدا حساب کړي. تاسو ګوره داسې محفلونه راځي مخې نه، هغه ځای کې ایسارېدل دا د شریف سړي کار نه دی چې هغې ته ایسار شي یا هغه نه خوند واخلي. هلکان یې څه شي، څوک څیچل کوي، څوک خبرې کوي، څوک دروغ کوي، څوک سګرټ څکي، او څه بل څه محفل یې رسي. او دغسې محفل کې یو نیک انسان په دغه طرف باندې تېروځي، بس سر کته کړي او ډایرکټ یې واوري، په شرافت سره واوري، دا د نیک انسان علامه ده. ذکر کوي دې نه پته لګېږي چې دغسې محفلونه د چا کار دی؟ دا د نیک انسان کار نه دی. او نیک انسان یاد ساتئ، د دغه ځای نه په شرافت سره د اوښتو مطلب دا دی چې د ده د دې ګناه نه نفرت دی. دا کوم کار چې دغه محفل والا کوي د دوی نه نفرت دی، خو د دې محفل والو نه نفرت نشته. ګورئ داسې نه چې په دغه ځای کې دکې تکبر پیدا شي چې زه خیر به دا کار نه کوم او ده خو تباه شو. دا کار کوي ځان غوره او هغو به چیت نه حسابوي، بلکې په شرافت به واوري. کېدای شي دوی زما نه غوره وي، خو دا یو ګناه چې دی د دې ګناه د وجې له دې نه زه راوړم. نور حقیقت دا دی کېدای شي د دوی اعمال زما نه ښایي، دوی الله ته ډېر نږدې زما نه. په شرافت سره داسې په فکر ما تاسو ته شعر ویلو، ولقد امر على اللئيم يسبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. زه یو سړي کمینه او سپک سړي په خوا کې تېروتم، ما ته یې کنځل وکړه. زه هغه ځای نه داسې واوښتم چې ما ته نه دي کړي، ځان بل چا ته کنځل کول. ځان نه مې تسلي ورکړه، د دروغو تسلي، او د هغه ځای نه واوښتم. په داسې ځای کې هغه خلک وي چې که دروند نه نو ځان پورې ګټې ته ګټې ځان شریف شریف شرافت ته که تا کې نه په دغه ځای کې په زور ځان کې راوله چې د داسې محفل نه سترګې پټې کړه وراوله. او که محفل والا ته احساس وشي چې دا موږ ښه کار نه کوو، نه دی پکار. الله اکبر. والذین او هغه کسان لا یشهدون الزور چې نه حاضرېږي دروغو ته، دروغو ته، غیبت ته، په دروغو مجلس، د غیبت مجلس، د هر قسم ګناه د بېحیایۍ مجلس، هغې خوا له بوځي نه کوي دغه کارونه. تمام ګناهونه په زور کې داخل دي. او زور اصل کې دروغ ته، دروغ ته اصل کې څه شي ته وایي؟ دروغ ته. تمام بېدیني دروغ دي که هر ګناه چې دی هغه دروغو کې ده. لیکن دا دروغ خصوصي یو څیز ته ومومي که نه چې یو سړی غلط بیاني کوي، هغې ته دروغ وایي که نه. حقیقت یو شانې دی، دی بل شانې وایي، دغې ته دروغ وایي. دروغ د تمامو ګناهونو ته دروغ ځکه ویل چې دروغ چې دی دا په حقیقت کې د اکثر ګناهونو د دروغو د لاسه جوړېږي. اکثر ګناهونو کې چې سړی ننوځي د دروغو د لاسه ننوځي. او دروغ داسې یو ګناه دی چې دا تا په نورو ګناهونو مجبوره کوي چې کله دروغ ستا عادت جوړ شو دروغ، نو ته به ډېر ګناهونه نور د دې د لاسه وکړي. ځکه یو دروغو دپاره به شل دروغ وایي چې دا شته دروغ پټ شي. مثال په طور یو سړی دی، هغه تپوس دوی کې ټلیفون باندې کوم ځای کې هغه زه کروله کې او هغه یې ټول اندر کې چې بیا به یې چل کې چې ته کس و چې دی اندر کې دا به ته نه کولی نه به تلم اندر ته بیا مې رس چل کړه، بیا رس چل کړه. نو دروغ به جوړوي که نه؟ دروغ چې دی دا د بې غیرته سړي کار دی. تاسو پوهېږئ که دا خبره تاسو باندې درانه لګي نو پروا مې نشته. خو دروغ د چا کار دی؟ غیرتي سړی دروغ نه وایي، سرته نه وایي. چې چا کې غیرت وي که نه هغه چېرته دروغ نه وایي. خو چې یېرېږي د چا نه چې څه چلو کړي په دروغو ته ځان خلاص کړي، نو خدای به خفه کړي او مخلوق ته هم دروغ ووایي. اعتبار د خپلې خولې روک کړي
د دې وجه نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله پاک درې کسان بدې شي بدې یو په هغې کې هغه کس دی چې ملک کذاب دروغجن بادشاه یې بدې شي ځکه چې بادشاه ولې یېرېږي بادشاه ولې بې غیرته شو ده سره څه کمزوري ده څه شي کمی دی چې دی نو پته ولګېده چې بادشاه د دروغ نه وي بادشاه چې دروغ وایي نو دله د سره جواز نشته ځکه دا خو له بې غیرته خلکو کار دی نو بادشاه خو بې غیرته نه که نه هغه ټولو بادشاه نو پته ولګېده د دوی دی نه چې دروغ د چا کار دی د غیرتي سړي کار نه دی د شریف سړي کار نه دی چورلټه خبره کوه هر څه چې جوړېږي هر چل چې کېږي دا خو زموږ په سبقونو کې تېروتی دی که نه که نه موږ نه هېر شوی دی خپل دروغ موږ د ورځې شمېرو چې ما نن څو دروغ ویل دي د خلکو د خوشحالولو دپاره یا خپل د ځان د نمبرو جوړولو دپاره چې زه سپک ښکاره نه شم زه چاته بد ښکاره نه شم د دې نمبرو د جوړولو دپاره خپل ځان د اوچت ښکاره کولو دپاره موږ د ورځې څو دروغ ویل دا یا د وړو کار دی یا د چا کار دی د بې غیرته سړي کار الله جل جلاله دې زموږ ستاسو دروغ نه حفاظت وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي رښتیا به دې بچ کوي رښتیا به دې بچ کوي او دروغ به دې تباه کوي هلاکت ته به انجام د دروغجن سړي هلاکت دی تباهي ده او رښتیا چې دی چې چا رښتیا وي اگر که پکې د سر روانو قاتلو د پلار خلاف وي د رور خلاف وي د تره خلاف وي د خپل نزدې خلاف وي د ښځې خلاف وي خو رښتیا وي چې رښتیا وي دا رښتیا به دې بچ کوي الصدق ينجي والكذب يهلك رښتیا به دې بچ کوي او دروغ به دې تباه کوي انشاءالله دروغ به نه وي که نه دروغ سړي ته چې دا پابندي قدر ولګېده چې دروغ نه وایه دی په سوونو ګناهونه صرف د دې دروغو سره پرېږدي ځکه چې دروغ نه وي دی بیا بل غلط کارونه نه شي کولی په لارې روان دی غلا له ځي ته تپوسو کې چېرته ځي دروغ ویلی شي دروغ خو هغه پابندي لګېده چې رښتیا وایي نو رښتیا څه دی چې بس د غلا نه بس کړي د غلا نه بس کړي دغه شانې بل غلط کار روان دي چې تپوسو کې څه چل دی کوم ځای نه راغلی دروغ ویلی نه شي الله اکبر او په دروغ باندې سړی مجبوره کول هم نه دی پکار په دروغ باندې سړی مجبوره کول هم نه دی پکار ته تپوسو کې چېرته تللی دی هلته یې څه چل کړ هغه هسې تللی دی داسې پابله داسې پابله چېرته تللی دی هلته یې چل کړ چې هغوی دغه تنګي پورته دی تنګي کې یې څه کړل نو خامخا به هغه دروغ وایي ځکه رښتیا ورته وایي نه خپله خبره ښکاره کوي نه په تا باندې کومه ساړه دي د خدای دې مړه کړه چې اوس چېرته تللی نو په دروغ باندې سړی مجبوره کول هم نه دي پکار هغه تپوس کوه چې کوم ستا سره مناسب دی ضرورت دی تا ته پته لګېده خبره ته کس په لاره باندې چې شی روان کړی ټوکې پې له پاسه اچولی که نه ټوکې پې له پاسه اچولی چې شی روان کړی هغه بل ورته ویل څه دي هغه چې دا خبره ما ته ښودل ما په ټوکې نه واچولې وي تا کې عقل نشته چې ما په ټوکې اچولې خو زه د تا نه پټوم که ته بیا تپوس کوې چې څه دي موږ داسې تپوس کوو که نه کوو تیلی کې پټ مې چې شی نیولې ترخ کې څه دي ترخ کې دي څه شی نو په دروغ باندې سړی مجبوره کول هم نه دي پکار چې کوم کار ته کار نه دی ګوتې ولې وایي ستا پکې څه کار دی تا نه خو نه دي پټ کړي هر څه چې ګرځه خپل کار کوي بلکې اکثره زندګي چې دنه هغه په راز باندې تېروځي راز پکار هر څه نه اکثر کارونه خپل ذاتي چې هغه په راز پکار دي سر راز پکار دی راز نو هر خبره ټول دنیا ته ښکاره کړي د هغې پرېشاني جوړېږي ستا یو مقصد دی من کفا مسره بلغ مراده چا چې خپل راز پټ کړي د خپل مقصد ته ورسېد او چې راز ښکاره کړه نو څه وشي هغې کې ډېرې پرېشانۍ نه جوړې شي نو کېدای شي ډېرې خبرې به سړي خپل راز ته ته ولې تپوس کوي او که هغه غږونه کړي یا خبره پټه کړه د ده بوتې پټ شي ما را خبره پټه کړې کېدای شي ما به څه پروګرام جوړ کړی که څه چل کړي تپوس به دې کوه ته به ټول دا اورګور دی څه چل به کوي خفه شي په دې باندې حالانکې دې ته دا پته نه چې غلطي زما ده زما لپاره دې په کار کې څه کار دی نو په دروغو باندې سړی مجبوره کول هم نه دي پکار او په خپله دروغ ویل هم نه دي پکار که یو سړي ته موږ خبره وکړو چورلټه ورته وکړو چې خفه کېږه نو لاس نیوی لامیم راغلی د هغې دپاره دروغ نه جوړو تپوس لامیم راغلی د هغې دپاره دروغ نه جوړو چورلټه خبره وکړو چې دا پکار یو سړی چې تپوس له نه تللی چې هغې دپاره خصوصي هغه ټایم کې دروغ وایي تاسو چلو چې بیا هغه چلو بیا سره راغلو لاس نیوی لامیم تللی بیا هغې کې دروغ الله
الذين كسان لا يشهدون الزور چنازريگي دروغتا وإذا مروا باللغو کلچتی وزي فضول کارمانه پلہ لعب مانه مروا كرامان تروزي بعزت سرا پشرافت سرا اللهم صل على محمد ولا ظلمنا